یو ورور سوال کوي چې ټوپۍ نه بغیر مونځ کول جایز دي که نه؟ جواب دا دی چې ټوپۍ په هغه لباس کې داخل ده کم لباس چې د مونځ دپاره یو استحبابي شی دی، یعنی ډیر لازم نه دی، فرض نه دی، واجب نه دی. که ټوپۍ نه بغیر یو بنده مونځ وکړي د ده مونځ به ادا شي، خو ثواب به ډیر زیات کم شي، ځکه چې ټوپۍ دا د دین اسلام یو ډیر اهم او بنیادي څیز دی، او بلکې د مسلمان دپاره نښه دا ټوپۍ ده. نو ټوپۍ سره مونځ کول دا د مونځ دپاره یو زینت دی، د مونځ دپاره یو ښکلا ده. بغیر د ټوپۍ نه به ستا مونځ ادا شي، ستا فرض به ساقط شي، خو ثواب به تا ته هغه نه میلاویږي کوم چې تا سره د ټوپۍ ادا کولو نه میلاویږي. بلکې شیخ الاسلام زاهد الکوثري رحمت الله علیه مقالات الکوثري کې لیکلي دي چې بغیر ټوپۍ ګرځېدل دا د نصاراو نښه ده. څوک چې بغیر ټوپۍ ګرځي دی به د قیامت په ورځ باندې د نصاراو په صف کې پاسي، د نصاراو په صف کې به د حشر کیږي. من تشبه بقوم فهو منهم، سنن ابو داود کې د عبدالله ابن عمر صاحب روایت دی، من تشبه بقوم فهو منهم. د دې وجې نه یو پیغمبر، یو صحابي، یو مجتهد، یو ښه انسان هم بې ټوپۍ نه دی ګرځېدلی، سرتور سر نه دی ګرځېدلی. عبادات چې کم سر پټوالي سره وشي د هغې ډېره لویه درجه ده، همداسې د عباداتو هغه ثواب تا ته خدای پاک نه درکوي.